أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. وبشر الذين وبشر او زیر ورکا بشر بشر بشرا لمغه پښتو کې دا استعمالو خو خوش مزاج یا خندرونی چهره ته ویل کیږي دا چې ګل انسان باندې زیر اوږي ګرانو سے خندون کې شي سره نه دا زیر ته استعمالي کې قرآنی کریم کې نو زیر ورکا الذين او کسانتا امنو چې مؤمنان دي دا قرآن عادت ته چې دو کافرانو انجام جہنم ذکر کینو په مقابله کې د نیکانو انجامو ذکر کوي د نیکانو خلقو یو اطمینان یو پدې کې موږ تاسو د پاره الله دې موږ په خلقو کې حساب کی چې تاسو مګه براوي تاسو د پاره بداسي شي نه یا هغه کسان چې د عمر یې د پاره بداسي شي نه نو زیر ورکاو کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دي او عامل صالحات او عملونه کړی دي نیک دې باندې ځان پوي کوي چې نیک عمل څه شي دغه چې دا منجور چې ناس ته خو ځنه کمل کوم دا قبر باندې چې ناس ته اوای ځنه کمل کوم هندو وای ځنه کمل کوم نیمه شپه نه مندر ته ځي سیک وای ځنه کمل کوم غټ غټ ګيري پر خو دي همدارنګه خواجه ختم بکوي نه کمل کوي بار ربی اول معنا وای نه کمل کوي وای کنه وای نه کمل کوي دا ټول موږ نه کمل کوو نو دا نه کمل دي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری او مسلم دواړو حدیث کې معمولی غو الفاظ کې فرق معنی کې ولا چې من عمل عملا ليس عليه امرنا چا چې داسې عمل وکړو چې مونږ هغه عمل کړی نه یا مونږ حکم ور کړی نه فهو رد دا مردود دی دا عمل کته ورته نیک نه چې دا قرآنونه په ختم کې هم دا نیک نه دی دا عمل صالح نه دی نو خلاصه دا چې نیک عمل هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نه دا نیک عمل نه دی دا نیک عمل نه دی د دې به تشریح دا بدعاتو کې راځي چې مکمل او شي یا به تاسو مخکینی درسونه اورېدلی مې ان شاء الله کوئی به دې باندې دا دومره خبره یاد ساتئ چې هر عمل کوي د نیکۍ په بنیادی چې کوي نو دا معلومات کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا کنه دا کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی نکی دا کنه یې کړی نو حضرت مخرا او ځان مستری کو صرف ستړي بنشي سزا به هم مومي دغه دې بدعات او ډېر غټي سزاګانې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د بخاری او د مسلم حدیث ته چې چا مخواړه عن سنتي زما د سنتنا فليس مني دا زمونږ نه نه دی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه او هغه طریقې نه چا چې مخواړه اگر کا هر څه ته کوي د دې یو آسان و د مثال ور کومه اول ما په یو لپاره یو خبرې وکم خیالي لکه صحابه تاسو څو رکعات کړی دو فرض کنه فرض ته سره 3 رکعات وکړي ولنه قبلي کنځلې کولې نه غیبت کو نه ګرانته ویلې نه څبنت کتاب ویلې هغه قرآن ویلې کنه نو اول نه قبلي دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې چې وکوا په دې دریم رکعت کې سجده وکړه او کله قرآن په کې ختم کو کا ټول حدیث په کې ویلې او کله غانې په کې دا نه قابل قبول دی دغه دا طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده اوس به سره وایي چې الکه سجده خوشې دی الکه بالکل خوشې دی خدای ځای نه دی دا چشمی دی دا نظر د پاره دی او ما دلته چولی دغه وایي ولې چشمی بد شه دی نه ولې لاس بد شه دی نه دا ځای نه دی دا ځای نه دی دغه دا فائدہ نه کوي کله شل نه دی 50 ډول په نور ورواچوم دا فائدہ نه کوي بلکې ورته نقصان کوي د چشمو پیسې ورکوا او نظر ورته برابرېږي نه نو مذکرنګي هر عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه او کم دی کې کړی دی چې هغه سي نه دا به فائدہ نه کوي نقصان به کوي د خپل پوزي تنوي کوټ کلاړ شي لګور ته وګوره داسې نه کیو درغه دا پوزي په ځای ته الله تعالی د دویمه پوزه د جوړه دي دومره شان څنګه بختاري ولې پوزه بد شه ده بد شه نه ده چې دا غټه شي دلته ته ولګي نبی انسان بدرنګ شي دا کنه بدعات سره د دین بدرنګ شي نه ځانه په پوزي ملګول کم شي چې الله کړه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دی هغه بهترین دی بهرحال نو جنات جنتنا تجری چروان جنات دا د دې ماده جیم نون نون دا ویل کیږي پټ تا
جن ته ځکه جن وایي پیری ته چې ښکاري نه، باغ ته هم جنت وایي ځکه چې دا پټ دي د ګڼو ونو نه ډک وي داسې، او جنت ته ځکه چې دا ډېرې ګڼې ونې وي په هغې کې. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي، الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. عامه معنی باغ، عامه معنی باغ دی. دا به څنګه وي؟ نو بخاری شریف کی حدیث ده رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې زما چونکه د مخکې حدیث سره تعلق ده دغه د حدیث د تلاوت کوم چې زما ټول امتیان به جنت ته ځي الا من ابا، مگر هغه چا چې انکار وکړي. تبم جنت خامخا به ځي الا دا چې خپل انکار وکړي. نو صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا الله تعالی یا رسول الله و من یعبد بسوق چې جنت ته انکار کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چا چې زما اطاعت وکړو دی به جنت ته ځي، او چا چې زما نه فرمانی وکړه فقد ابا، په تاکید سره د انکار وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمانی کول په بلی طریقو باندې عبادت کول دا په حقیقت کې د جنت نه انکار کول، جنت نه انکار کول دی. الله دې موږ تاسو بچ کړي. نو معنا د دې آیات بیا اورئ وبشر الذین او زیر ورکو کسانو ته آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک ان بشکلهم دوی د پر جنات باغونه دي تجری چې بهیږي به من تحتها د دې لاندې الانهار نهرونه، کل نهرونه بوي او کم از کم څلور نهرونه بوي. سورہ محمد کې الله تعالی ذکر کړی دی چې یو به د پویو نهر وي، یو به د ګبینو نهر وي، یو د خسته اوبو نهر وي، او یو به د شرابو نهر وي. او بیا په سورہ واقع او سورہ رحمان کې ډېر خوندور د جنت الله تعالی تفصیل بیان کړی دی. دا چې عجیب اوبو وي چې پرونه به راتېږي د ابشار په صورت، کوزره به خټېږي د پوارو په صورت باندې، او هر جنتی به ځان ته چینم جوړولی شي، او سلسبیل دا مختلفې چینې نومونه مولا ورکړي دي. نو دا بوی په جنتونو کې او چې کله باغ کې وبوي او خپلې او رواني دا بیا بل مزه وي. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. نو نهرونه کلما هر کله رزقو چې خوراک ورکړل شي منها د دینه یعنی د جنتنا من ثمرتين د سمیوینا رزقا د پاره د خوراک قالو دی بیا وای د جنتیان هاذا دام وخو الذي اغدا رزقنا چې رکړی شي و مونږ ته من قبل دین وړاندې. د دې دوه معنی دي. یو دا چې دا خو هغه مرتبه چې دنیا کې موږ خوړله، تاسو خو چې جنت کې ډېر عجیب دا خو موږ شي او عام دا خو موږ عام د چونسا دنیا کې موږ خوړو موږ سره. نو دا شی چې کله سړی پیژني نه کنه به په ورته ورته خون ناراضي اشتها نه پیدا کیږي. کله کله بازار کې نیوي قسم میوه چې انسان کې خپل کې ورته وبند راځي، خو چې کوم سړی خپل کې ورته خپل کې سړی وبراځي او خوند ور کوي. نو دیو نه طلب شکلونه د دنیا په شکل کې پیدا کړی. نو دغه میوي بوي چې څنګه دنیا کې وي خو متشابهه شکل خو به هغه سی وي خو خوند به هغه سی نه وي، خوند به هغه سی نه وي. یو معنا دا زما معنا دا چې عام په پیش کړل شي جنتی ته. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. څو اخبار به بیا پیش کړي عام. نو دې وایي الله خو موږ خوللیو ته خو ته کړه دا هغه نه دا بل قسم دی. او دا د الله شان چې دنیا کې موږ ته خودلیو یو پاکستان کې 350 400 پورې قسمونه امونه کیږي، یو پکې چونسره او یو پکې لنګړه او یو پکې کلمی او یو پکې سنگړی وغیرہ. نو جنت کې به هر خوراک د بل نه بدلی. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. او هر ځکه بنی یو ته پکې مختکیږي نه او تا به ضرورت نه توریږي، زوی دې نه بدیږي. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي. نو اوس بیا معنا او بیا پويږي. قالوا مويدا جنتيان هذا جداه الذي غم ودا رزقنا چې راکړی شی و موږ ته من قبل دین وړاندې او اتوبه اور کولې بشي اغا متشابهه یو شان دي پرنګ کې بیلې په خوان کې اشتباه وشیدتا چې دا کومه شی دی او حقیقت دی دا چې هغه بنئ اشتباه پويږي بنا حالان کې شی په بلی نو یو شان پرنګ یو بیلې په خوان کې ولا هم موجود دی بار به فيها بدی جنت کې ازواج جوړی وی متطهراتن پاکي. دلته زنانم ناس دي هغه کله کله اعتراض یا سوال ځین کې پیدا وشي چې دا خو سبو د پاره شو خدي وي. نو دې دوه معنی یو معنا خدای چې زوج وای جوړی تا او دا الله تعالی بل دي کې خاوند ته لفظ استعمال کړي نه قرآنی کریم کې زوج جوړا نو خدي لپاره نر نه د پاره خدای خو دلته هم متطهراتن دي پاکي دي. نو به دا نه شو نو دي زنانو لپاره یو نیمه لطیفه کله کله وایي خو پکې ګیمه دا کومه زنانه چې ور سره دا به ته قبل څوک وي
خو چې انته یو ټیک شو خبره ختمه شوه. اوس ما ته زما بيخي دا هغه مې اعتراض ختم شو کنه، هم جنت کې دی، هغه جنت کې دی او غوري وغیرہ کو دینه علاوه دي چې الله تعالی ور کوي جنتی ته. او کس تو کینی بنوي غلن بالا لري کې دا غنه زینوننا خوشحال وي. هر جنتی ودا قسم کوي چې ما نه زیات خوشحال به څوک نشته، خدای او کنه هغه من ذکر یو کم انثوی کا دخل نہیں. بہرحال فاکن مراد دنیاوی بیماریانی، گندگیانی، قصد و کینہ، حسد، بغض وغیرہ وغیرہ دا دوڑا مراد دی. وہو موجود پاودیبا فی ابد جنت کے خالدون ہمیشوی، خالد ہمیش گرے تو لکی خالدون ہمیشہ ہمیشہ بوی دوئے فدی جنت کے. اللہ دینا سیدی مگتا اس پر مسلمان ہوتا. ان اللہ بشکل تلا دی اعتراض کو چدا سنگت اللہ کتاب دے کہ خود ماشی د جولاگی سے کر راغله ده. نو اول جواب اورا جواب دا ده چې الله وایي چې ما د شرم نه راځي چې زه تا پویم نه چې الله خو انسان پوي. نو که الله خپل شان مطابق خبره وکړي نو موږ ضروري نه بیا پوي شو. نو الله د انسان د شان مطابق خبره کوي او دا به الله دې لوی ظلم وي نعوذ بالله چې دا څه خبره کړې وي چې موږ په نه پوي دی. او دا د الله دې لوی احسان دی چې دا څه خبره کړې چې موږ به پويږو. موږ به پويږو. د دې مثال دا څه دی لکه ماشوم موږ پويو نو ماشوم ته موږ د ماشومانو په انداز کې خبره کوو، چچورا کا پپارا کا او پپا وخلا او وغیرہ دا دغه چې ماشوم هم دومره پويږي. نو الله تعالی انسان چې څومره پويږي الله تعالی په مغه انداز کې خبره کوي. دویم الله مقصد په یولو دی شرمېږي خو سره یا همزولینا یا خزینا یا تربورنا یا چې ته خاندان دی یا چې ته قوم دی. نو الله خو دې نه پاک دی، الله دې نه پاک دی، الله دې مزو په غور ورکی. او دا د الله تعالی د صفاتونو نه لوی صفات د قرآن ډېر آسان کړی دی او زمونږ د بیان لپاره او د سمجھ لپاره آسان کړی دی. نو هغه جواب ورکړي الله ان الله بشکل تعالی لا یستحی حیا نه کوي شرمېږي نه اندا ان د دینا یضربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما هغه بعودتن چې ماشه دی ماشه مغه ورکوټي ماشي دوای فما فوقها یا هغه چې غټ د دینا په صفت د ورکوټوالي کې فوق برته وای بدلته خو صفت مراد ده. نو صفت ورکوټوالي ذکر کو یعنی ماشه دې کدن ورکوټه شی په بیان کې الله کوي. نو الله ته شرم ناراضي، الله تا پوي او تا لپاره دا خبره کړې ده. او چې ته اعتراض کوي دا خو ستاسو خپل غلطي ده یا مخکې انجام نم ده خبر شه چې کله اعتراض کوي. نو الله فرمایي فاما الذين فما بصر چې هغه کسان دي الذين خلق دي فاما الذين بصر کسان امنوا چې مؤمنان دي فيعلمون بصغي کويږي انه چې بشکدا ان دا بیان دا مثال د الله دا انداز د الله الحق دا حق دا صحیح ده من رب اند دې درب طرفنا. حق لفظي معنی څه نو ورسته بیا بار راځي بیا به کوي حق ویل کیږي دا روشندانی کنه روشندان دې د مثلا روشندان لپاره دا څه کرکې جوړ کړل شي مستری جوړ کی دا دیوال کیا کرکې جوړ کی دا بل مستری ترکان د لپاره چوکټ جوړ کی. نو دا چوکټ چې کله په دې دا دیوال هغه کې فټ راشي کنه د توي حق چې نه پر اندې سره دا کرکې وایي او نه په تیشي وغیرہ سره دیوال وایي بالکل برابر فٹ دا ډېر کم کیږي او تمره تکړه مصریان نه وی چې ا دیوال کې سورې تمره فټو کې او دا کرکې هم مزیدار جوړ کی. نو حق ویل کیږي د الله طرفنا چې څومره شي نه دي د حق دي چې دا د حالات مطابق فٹ دي د احکامات مطابق فٹ دي د انجام په لحاظ سره فٹ دي او چې هر لحاظ سره ګوري نه هغه بهتر دي برابر دي. اگه کمی نشتا اگه کی زیادتی نشتا چی تیر اندہ کی یا تشی کی یا بدعات ذریع سر پہ اولا گئی او یا نافرمانی ذریع سر تیرا کم کی او وغیرہ وغیرہ. نو اللہ حق دے، جنت حق دے، جہنم حق دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق دے، دین حق دے، قرآن حق دے. لیکن دا فٹ دی دا حالات مطابق بہترین دی و صحیح دی و کلی دی لیکن زیادتی او کمی نشتا. ہر مشینری کی جوڑی گی بہترین انجینئرانی جوڑ کی واغنه چې بل راځي نو کمې په کې معلوم کړي بلاغي نه خي بلاغي نه خي حتی چې دوايانې جوړيږي نو دا خراب شو دا بل دا خراب شو دا بل د کی ساید افیکټ دا بل همدغه سي هر یو شی. خو الله هغه زمانه کې چې کوم ویلې دا صحیح دی ته قیامت ته پورې به صحیح دی. دغه وجه ته کمې ده چې الله خبر ده دینا
بهرحال د الله بیان چې څومره کوي دومره خوند کوي او دومره انسان ته نوره مزه ورځي. نو حق معنا زده کوي انه بشکل حق دا حق دا سید من رب اند دې د رب طرفنا دا د مؤمن کردار دی. الله بیان وکړو مؤمن وای دا سید دی چې الله ویلي دی دا موږ ایمان دی. واما اوغا الذين كفروا واما الذين وكفروا كفروا كافرون فيقولون دي وای ماذا اراد الله سيراد لرل الله دا اعتراض کوي څه کار دی د الله بهذا مثلا دې مثال سره یعنی په بیانولو دې مثال کې ولې الله دا مثال بیان کو الله شان ته ګوره ماشي ته ګوره او دا ماشو ذکر په قران کې دی دا څنګه قران دی وغیرہ دا وایي د کافر وایي دا سي نو الله او جواب ورکړي دا ولې بیانو نیو جواب دا دی یو دلو گمراه کوي دی په دې سره کثیرا ډیر وتا دغه مثالونو سره ډیر کسان گمراه شي چې اعتراض ځان تراشي ویا دی هدایت کایلا رقیبی په دې سره کثیرا ډیر وتا ہدایت باید دور شي نور خوشحالي چې شکر الحمدلله زور آسان سره دی الله پوي کو الله د اوخ مثال ورکړی دی عربو زمانہ وا اوخ پیژاندو ننم خلق اوخ پیژن همدا رنګي وکل فی فلک یسبحون دا هر شی په خپل مدار کې چکر لګی داسې هغه زمانه کې تسبیح معنا صحابه کرام په پویدل چې څومره پویدل عمره کافی و نن سبا به مدار به خلک پوي شو هغه څه کافی ده قیامت به د ساينس څومره ترقی کوي وکل فی فلک یسبحون وبدک معنا وي او په هر حالت کې به فقہ برابر وي کمه او زیاده وکړي نه راځي چې دا قران حالات مطابق ټیک نه وو د حالات مطابق برابر وو د زیاتې شوی دی او د کمې شوی دی وغیرہ بهرحال دلته اوس یو سوال راځي ځین کې چې دا خو الله گمراه کولم کوي نو جواب ورکړي الله وما يضل او نه گمراه کیږي به بده سرا الا الفاسقين مگر نافرمانا نو نافرمان گمراه کیږي ته مګ براويګا بیا اوس د فاسق تشریح الله کی د فاسق تی شي دي لکه چې سوال خو راځي ته نه چې د فاسق نه ما اول د فاسق لفظي معنی ازدکا فوایسقا یا دا ویل کیږي هغه مګتا چې د خپل سورینه بهر وته وي نه دا خطرناکی دام خطرناک دی ځکه چې مال خوري کپڑا خوري نقصان کوي او شیونه کټ کوي وغیرہ گند جوړي او دتم خطر ده یا به پښو په حمله وکړي یا به کوړکۍ کې راګیر شي یا به مارو خوري یا به بل شي دغه خپل سورینه وته ده بهر نو فاسق هغه نه فرمان توای چې د الله د اطاعت نه وته وي کلک وته دی یو قدم ام فاسق دی او که خالص وته دی کافر او مشرک دی ام فاسق دی ندی وجنه فاسق اطلاق په مسلمانو په مؤمنم کې دی شي چې کوم ځکه هغه د خپل د الله د حکم نه اوته او په کافرم کې دی چې خالص وته دی دلته نه حال نه سړی وته نو کله کله مې غوښتم بهر دی او کا لس ملي لري دی نو بهر دی خو چې تمره لري تمره اړ خطرناک دی واپس دراتلو د پاره او د لارې د منځلو د پاره نو الله وایي چې فاسقان به گمراه کیږي نو اوس فاسقان خی الله تعالی الذين دا فاسقان هغه کسان دي ينقضون جماعتي عهد الله الله وعده ماتي الله وعده ماتي من بعد رستو میثاقی د مضبوط والینا میثاق هغه وعده ته ویل کیږي چې گواهان کی تیر شي یا قسم په وخوړل شي مضبوط وعده ماتي وعده د الله ويخطعون او قطع کوي پرې کوي ټوکړي کوي ما هغه امر الله چې حکم کړی دی الله به هغه ايوس ولا چې او دې تړلې شي وصل دکړلې شي جوړ دکړلې شي کم شي حکم چې الله د جوړخ کړی دی د هغه ماته دي کوخ وې کنه نه د یو آیات کې د ټول قران کریم یا ټول دی راځم ده او کله تعالی تاسو موږ پوي کې نه د یو آیات کې ټول ده هر حکم چې الله کړی دی کم دي سره متعلق ده او الله دې تړلو حکم کړی دی هغه ته مراد ده او خاص مراد ته صله رحمی ده رښتې دي داغه دلایل او احادیث کې بیانوم مثلا جمعات ته موږ ته حکم کړی دی چې ځانونه وتړي مانځ ذریعہ سره ٹھیک ده حج ده موږ ته حکم دی وتړي حج او احرام وغیرہ نو ټیک ته صحیح ده
همدغه رنګ مون همدغه رنګ صدقه څومره چې احکامات دي الله تعالی د کولو دې سره خپل ځان ټچ ساته دې سره خپل ځان ټچ ساته جهاد نه پکې ټچ دعوت نه پکې ټچ قرآن دې پکې ټچ څنګه چې الله تعالی حکم درکړي څنګه چې الله حکم کړی او خاص مراد اکثر مفسرین چې دا غسته هغه قطع رحمی رحم چې د مور هغه یې ته ویل کېږي د زنانو کم چې ماشوم پیدا کیږي رشتي دې باره کې خاص حکمونه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې او په قرآن کریم ځنه آیتونو کې نو دا ټول احکامات ماتون کې وی خود رشتو خو خاص کر ماتون کې وی دا فاسق رشتو لحاظ نه ساتي نو بیا څه چل کوي ويفسدون فی الارض او فساد کوي پزماکه کې اولئک هم دغه کسان هم الخاسرون دا توانیان دي توانو اوس تاسو یو څو حدیث اورئ زه دا حالاتو مطابق ډېر ضروري خبره ده دا یو څو حدیث تاسو بیانوم دا حدیث بیان شي تاسو خپل پوهیږئ ماته اضافي د تشریح ضرورت ان شاء الله نشته ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې سره راغی او ورته ویل عرض وکړو چې ما ته داسې عمل وخایا چې زه جنت ته نږدې شم او جهنم لری شم چې داسې عمل وکم چې جنت ته نږدې شم جهنم لری شم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ته الله عبادت کوا او شریک مه جوړه الله سره او منځ قائموا او زکات ورکوا او رشتہ دارانو سره صله رحمی کوا جوړخ کوا سل وای تړل وتا ان یوصل وصل تړل رحم وای درشتو هغه تعلق چې کوم جوړ شوی د رحم په بنیاد باندې یوټرس په بنیاد باندې یعنی خپل والی کوا چې کله دا سره واپس لاړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله دا خبر امن الله د څه نصیحت چې ما ورته وکړو نو دې ضرور جنت ته ځي توحید او د مانزه او د زکات او د حج نه بعد چې دا د خپلوانو سره جوړه کوي د جنت ته ځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ روایت ده دا مسلم شریف حدیث ده بل حدیث د بخاری او د مسلم دواړو ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سره پتا سو کې غواړي چې رزق مې دې زیات شي نو خپل والدي کوي عمر مې دې ډیر شي نو خپل والدي کوي چې کله خپلوالي کوي الله به په رزق او په عمر کې برکت واچوي جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا وګت دې سره نور حدیث متړي به سره آسان سره کوي خدای ته سره رحمی هغه بنیادی شی کې راخلو چې کله روپۍ ملاو شي نو په ځانې ولګاو کله زیات ملاو شي نو په کور ولای ولګاو کاغه نه زیات شي نو په خپلوانی ولګاو کاغه نه زیات شي نو بیا غنه اخوا دیخوا فهم سیاو باندې اولان وغیرہ به په دی ولګاو یعنی ګوري ځان پسې رشتې موږ د خلک د زکات ورکوي موږ د زکات هم په غلط طریقې ورکو 500 واغته ورکو 500 واغته ورکال ته ملګری 500 واغته ورکال ته تعلق ته 500 واغته ورکو یوم کارونه شي او د دم زکات لاړو بهتره طریقه د زکات دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله هغه دا چې یو کس ته ورکو په خپلوانو کې ورکا چا دا یو کس کار روان شي کم از کم هغه غربت نه وځي کنه نو ته بیا تقسیم کو دغه دانې نه جوړ کړی نه هغه کارو شو نه تا کارو شو نه او نه هغه فائدہ ته نه راوته چې کومه پکارو الله دې وکړي چې ثواب وشي نور الله سره دې تعالی کې غبار طریقه دا داسې نه ده نو باغې کې اول حق هغه د خپلوانو ده اولاد عمل کولو توفیق راکړي نو فاسق هغه کسان دي چې هغه کټ کوي رشتې او فل ارض او فساد کوي پزماکه کې نو همدغه کسان توانیان دي کیف تکفرون څنګه به کفر کوي تاسو بالله فالله باندې وکنتم او حال دا چې وای تاسو امواتن مړي دغه چې نه وای من مراد هغه مراد نه ده چې اصل ژوندۍ په هر شي کې شته ده او دا د رسول عظیم تعالی سورې بنی اسرائیل کې خو هغه ژوندۍ چې موږ تاسو کویږو نو دا غوښنی منی کې ژوندۍ دا غنمخ کې خوراک او هغه کې ژوندۍ وغه نمخ کې اوبه هغه نه کې ژوندۍ وغیرہ هیڅ شي نه وای او بیان څکړی په احیاکم ژوندۍ مګړی تاسو ته خو نه وی کنه ما جوړ کې دا چې تفصیل وخت دی نه کنه دا انسانیت ورکول د الله دا ډېر لوی احسان دی د الله تعالی کولای شو الله چې موږ خلونه خنزیران پیدا کړی وای او صرف دا نه چې د انسان جوړ کو نه الله احسان وکړو صرف دا احسان نه دی بلکې غټ احسان د الله دا دی چې ځان سره وتړلو
جنت راته جوړ کو، جنت د پاره پیدا کو، د الله رحمت ډیر وو، الله رحمت ډیر وو، چاته ورکمانه انسانان پیدا وکړل وکړه د رحمت ورکول لپاره 99 هي رحمت ځان سره اوتړو کې خود چې کله دغه انسانان مسلمانان راځي چې باندې تقسیم کومه ده باور کومه یو کس چې د رحمت د پاره پیدا وشي جنت د پاره جوړ شي دغه د انسان خپل بدقسمتی ده چې خپل ځان په خپل ارتاو کی بل طرف تعالی دې موږ تاسو بچ کی. نو بهر حال دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی چې ژوندۍ راکړه او بیا ډېر لوی احسان ایمان وغیرہ. فاحیاکم ژوندۍ کړی تاسو، ثم بیا یمیتکم مړکۍ به تاسو، ثم بیا یحییکم بیا به ژوندۍ کوي تاسو. دغه جمله به شي قبر ته وراشي قیامت کې به بیا ژوندۍ کی. ثم بیا الیه هغه طرف ته ترجعون تاسو براګرځي ورګرځي به تاسو الله ته، الله به تاسو راځي مکه قیامت پورې. یو هغه د برزخ ژوندۍ دی هغه لاندې ذکر کړی دلته بار به د نور آیتونو سره تفصیل دی دوا آیتونه تاسو واوري بیا تاسو پیږئ. سورته دهر یا سورہ انسان آیت نمبر 1 کې الله فرمایي هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دا انسان هغه زمانه یاد نه دی چې شی نه و، هیڅ شی نه و، ما جوړ کړ شی مې جوړ کو او الله تعالی پیدا کو او بهترین زندگی الله تعالی ورکړه. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې کوئی کې به الله تعالی عمل او دې درجه دې الله تعالی موږ ترانه سکی. هو الوقنا وقت هو الذي الله غزات خلق چې پیدا کړی دي لکم تاسو د پارا ما هغت فی الارض چې بزمکه کې دي جميعا اټول. دغه وګ تفصیل ده په بار وخت مختصری معنی ځکه بیا چې الله تعالی توفیق درکړي تاسو ته ځان مفت چې دی الله انسان د پاره پیدا کړی دي په دې ځمکه کې او ته چې الله پیدا کړی دي د مباح دي جایز دي سوا دي او څو شیونه چې حرام دي هغه حرمت هم په یو دو شیونو کې دي چې یو پکې زنانه ده او بل هغه مختصر وایي شیونه دي چې هغه الله تعالی ذکر کړی دي د حرام په صورت کې. بهرحال دا تاسو خطر کې سره واوري. نو الله پیدا کړی دي تاسو د پاره هغه ته چې بزمکه کې دي اټول. ثم بیا استوا برابر شو توجه وکړه او د جوړښت لپاره خپل شان مطابق ال السماء اسمان طرف ته فسواهن به برابر کل 7 سماوات و اسماننا زمکه هم ګوري ودی. سورہ طلاق کې د ذکر دی وهو اوغا بكل شيء فهر يشي باندې عليم په هده داسنه چې پیدا وکړنو ته هیر شول نه خبر ده پوی ده هر یو شي نه ده. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده مسلم شریف کې دا حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما الله سنو او ویلي چې خاوري الله تعالی دا د هفته په ورځ پیدا وکړه الله تعالی او ګورنه الله تعالی د اتوار په ورځ ونی الله تعالی د پیر په ورځ بدیان الله تعالی د منګل په ورځ نور الله تعالی د بت په ورځ زناور الله تعالی د جمعې په ورځ او آدم ان انسان دا د جمعرات په ورځ او آدم انسان دا الله تعالی د جمعې په ورځ مازدیګر نه بعد جوړ کړی دی او په خپل الله سره جوړ کړی دی. دا د لوی شرف ده د انسان. الله کارونه کوي کون فیکون سره کنه خدا آدم د انسان د په خپل لاس جوړ کړی دی. دا په خپل ورسره راځي او تاسو ان شاء الله وره یو پوي بم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف حدیث ته چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله سوال وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خو زمکا یا د اسمان مخکې ورسته دی باندې یو بیس شوی دی مخکې. نو عبد الله ابن عباس جواب ورکړ چې جوړ کړی الله اول دا او بعد ذالک دحاها ان خور کړی د اسمانونو نه بعد دا ورسته بیا راځي به تاسو باندې پوي شي. نو الله جوړ کو هو بكل شيء عليم او دا الله تعالی په هر شي باندې په هده. وَإِذَا وَرْكَلَا قَالَ چِوِلِي رَبُّكَ رَبِّ اسْتَعْلِ الْمَلَائِكَةِ مَلَائِكُتَا فرشتوتا اِنِّي ذِچِيَمَا جَاعِلٌ جُوڑون کَيَمَا جُوڑوما فِي الْأَرْضِ پزمکہ کی خلیفتاً خلیفہ دے بار کے اتو حدیث اتو ایتنا بدر تغام خبیانوما دیکھ دا حکم ہم دے رہا ہم دے جان کو یولم پا دے رہا ہم دے انن سوا پا دے کے اختلاف ہم دے زیادتا ہے. نو حالات مطابق چکم خبر ضروری بھی آگے باندے بلکہ خبر رکھو چی آغا بیتا سر باندے پوئے گئی ہوں و پوئیم شئی اور باندے
نو کله چې الله ویلي فرشتو ته چې جوړوم از یو خلیفہ قالوا ویلي فرشتو ملائکو اتجعلوا آیت پیدا کړي فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسدو چې فساد وکړي فیها په دې ځمکه کې ويسفك او طيب الدماء وینا ونحن او موږ چې نسبح تسبیح بیانو بحمدک ثنا صفت دستا ونقدس باقی بیانو لك تاد پارا قال او الله تعالی انی ذچما عالم خپویګما ما پغه شینو باندې لا تعلمون چې تاسو په نه پویږئ دا حکیمانه جواب ده